سید اللہ عالم دا علم پارڑا کے سید اللہ عالم دا علم پارڑا کے جواب نائی تکرار ڈیرا مزاقی سوال جواب کی انتظار ڈیرا مزاقی دا امید ران گفتار ڈیرا مزاقی سوال جواب کی انتظار ڈیرا مزاقی سوال جواب کی انتظار ڈیرا مزاقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ځل یو وار بیا ټولو مینوالو ته وایو جناب سلامتیا دی ټول ملک باندې سلامتیا دی ټول کیپی باندې سلامتیا دی ټول لیسنر باندې جی مینوالو یو ځل بیا تاسو ټول په خدمت کې رالو جناب پروگرام دینی مسائل او داغو هر سره امید ساتم تم ساتم چې ټیک ټاک پې فټ فاټ پې خو زبردست پې برابر پې ژوندون به تیریږي ډیر زیات خولي جی نو چې جندون تیریږي ډیر زیات خولي نو جناب یا ټول شکر او صبر نه کار اخلي مننه کوم تاسو ټول مینوالو یقینا چې تاسو انتظار او هفتوار پروگرام او ورځنی پروگرام کې او د دینی مسایلو پروگرام کې تاسو ټول مینوالو ته ډیر زیات خرکلې وای خجی مینوالو څنګه طبیعتونه مخدي جی دغه پروگرام براه راست تاسو د خپل کورنی چینل امید رڼا د خپل شان سټوډیو نه براه راست وړاندې کیږي او تاسو پته د جناب په دغه پروگرام کې تاسو ته براه راست جوابونه ورکوي جناب ښاغلی مولانا سعید الله صاحب کوم چې ډېر زیات مونږ مشکور یو چې هغه وقتاً په وقتاً ستاسو په خدمت کې راځي خپل مصروفیات رالنډ کړي او ستاسو په خدمت کې راشي نو د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوو ورسره زموږ د مینوالو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دوی دغه پروګرام ډېر زیات خوښوي او په لکونو خلک دغه پروګرام اوري ګوري او خوندونه او مزې ترې اخلي او ډېره زیاته زده کړه ترې کوي نو ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه جي ښه جي مینهوالو پروګرام کې به لکه د نور کله په شان لایف کول اخلو لایف کول سره مخکې نه هم ستاسو ډېر زیات جوابونه راغلي دي سوالونه راغلي دي په هغې باندې به هم ستاسو سره مولانا صاحب تاسو سره جوابونه درکوي لنډه دا جناب په 091 2 3 8 5 1 شپږ شپږ تاسو ته پته ده دا د امید رڼا چینل نمبر دی په دغه نمبر باندې به هم جناب تاسو لایف کول زخلو دین الله فیسبوک په پاڼه باندې هم تاسو پروګرام کتلی شي او اوریدلی شي او جناب تاسو ترې خوندونه اخیستلی شي فیسبوک په لاړه باندې آرجے کامران ډوټ آفریدی پیج وګورئ او دغه پیج باندې تاسو پروګرام کتلی هم شي ښه جي ننني پروګرام کې موږ سره جناب مېلمنو تعارف در سره کوم خو زه چې اول د مولانا صاحب سره سلام وکړو السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام څنګه طبیعتونه ښه دي صحت مزاج ښه دی څنګه ښه راغلی مولانا صاحب الحمدلله ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې په دې یخنۍ کې تاسو رالی او سټوډیو ته مو تشریف راوړو یقینا چې ډېره زیاته مننه جزاک الله ډېر زیات خوشحاله شي ښه جي ډېره زیاته مننه جي ښه د مېلمنو تعارف هم در سره کوو په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري مولانا عبیدالله صاحب او دې نه علاوه جناب قاضي طیب صاحب اور د سعد او طلحه جان او حذیفه او مرزو والا د دوی والد صاحب دغه ټول موږ سره تشریف فرما دي جناب تاسو ډېره زیاته مننه کوو اور ډېره زیاته شکریه ادا کوو د راتګ سټوډیو ته نو تاسو هم ډېره زیاته مننه جي خوشحاله اوسئ مولانا صاحب که ستاسو اجازه دي روټین مطابق پروګرام شروع کړو او ډېر زیات لایف کالز واخلو په پروګرام کې ښه مینهوالو تاسو کال کولی شئ په 091238516 باندې او په دغه نمبر باندې ستاسو لایف کال روانو ګورو چې د چا کالز راځي او د کم ځای نه راځي څه سویل غواړي مولانا صاحب را سره نوٹ کړئ نو 091238516 باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوئ کم زنه څوک ښه جي منصور څه تپوس کوي ټیک شو بل تپوس کوئ اوکې مننه جي ډېر زیات خوشحاله اوسئ جي مینهوالو دیني مسایلو پروګرام روان دی نیغ په نیغه د 94 نه او د لایف کال سلسله پکې هم روانه ده تاسو هم څه تپوس کولی شئ کوشش کوئ مهم مسلو باره کې تپوس کوئ چې ډېرو زیاتو مینهوالو ته ترې فایده میلاو شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوئ ښه غریب آباد نه عبدالوهاب جی قربان څه تپوس کوئ او چیرې د دوه مخکې څنګه
څنګه د شي دا ویو چې ځوان دعا قبول شي دعا نه مخکې څه داسې عمل یا څه ویل پکار دي چې دعا قبول شي بل تاسو کوئ او مونږ شه به आवाज بیت کنه ډیر زیاته مننه جی خوشاله اوسئ او عباس بینن غیر حاضر دي دا خو پکې موږ نه هیرو عباس به غیر حاضر داسې دي چې هغه مصروفیات دي نور نه غلي شو خجی بل کولر ګورو چې څوک ته السلام علیکم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام جی بالکل تم کور کو د لایو کول سلسله روانه د مینوالو پروگرام دینی مسائل او داغو حل کی جی مولانا سعید الله صاحب تشریف فرما دے او براه راست بتاوس ته جوابونه درکې السلام علیکم وعلیکم السلام کامران بھائی کا سلام کو مولانا صاحب سلام کو د میزبانو تم سلام مننه جی خوشاله اوسئ جی او خیر زیات هم کړی خیر دې ست پوس کول خدا دې کنه جی جی دا میرا یو ورلو دې را ته ویډیو خامخا وته کنه ها یلا ماشومان مې دا سلام د قرآن شریف پوری او دا سره دا مو ده نه کوي کنه جی نو انده هو ته دا ته دې کنه ته مو ته باندې خبرې کې خو دې بیا لکه باندې کېږي نه کنه جی جی یو چې دا ګونې دې مو خپل ته یو کوي ورو دې کنه ټیک شو بل ست څه ځوان نه لري او دا اسرا کوم پریو کې کنه او چې موږ دې ټول وخت چې دا ما ته وو ټول دوا سره دوا لري د خصوصي ډیر زیات مننه جی خوشاله اوسئ 09 2 3 8 5 شپږ مینوالو پروگرام دی دینی مسائل او داغو حل او مولانا سعید الله صاحب تشریف فرما دی لکه شبکه به تاسو ته لایک د ټولو سوالونو جوابونه درکې نو راځي تاسو هم که څه تاسو کول غواړئ کول وکړئ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خورکې د خپل کور نه څه تاسو کوي ها جی جی هغه سبق اوري په دې څه ستاره کې دا څنګه محمد ستاره کې جی جی دا شیخ نه دینه کوم یو څه څنګه نه موږ د څه شي دی دا څه ما کوو هم ٹھیک شو هغه دا سبق سره چې دا نه دا راځي کنه ٹھیک شو دا تاسو ته تاسو دا چې تاسو دا سبق موږ ته یو موږ په طرف هم شي دی نو تاسو نه راځي نو انت په خپل موږ ته یا درشي چې دا دا غوډیو موږ دا باندې ولګي دا باندې لازمي دي کنه ٹھیک شو ډیر ها زما ورته د مسله بیان وایي جی جی ورکه ولا السلام علیکم کامران وعلیکم السلام جی قربان څه تاسو کوئ جی کامران به زما یو د کوم مسله او هغه مسله ده چې زما په دې نیټ کې یو دعا راغلی او هغه چې د نور دغه په نور تل دی ور په دا دعا وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم لکرامین څه دا څنګه لکه دا څنګه دعا ده ٹھیک شو سپوږمۍ انور تندر باره کې کامران دې چې کارو دا موږ ته درو کې چې کارو موږ لري چې ارثار راکینو دا رمې چې په سره ورته دا چې دا ټیک شو زه ډیره زیاته مننه جی خوشاله اوسئ جی مینوالو کول روان دي په 09 2 3 8 5 شپږ باندې او چې کول روان دي تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ څه تاسو کولی شئ مولانا سعید الله صاحب تشریف فرما دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی څوک خبرې کوي کم زنه مزدي خبرې کوم تاسو دوه د سلامونو نه کېلې مننه جی خوشاله اوسئ او کامران دغه پوښتنه مې مولانا صاحب نه جی جی دا کامران چې یو زنانه ماشومان نه کنه او په زنانه ولا ماشوم ورته یو جی نو چې دا جایز او دا جایز نه دی ها بل وای اگر چې دا ماشوم نشي د کومه مور خدمت ته زیات کوي ٹھیک شو او دې تاسو مې دالې چې وکړه هغه اذان کوي کنه او هغه عادت چې کوم د اذان نمک کې بسم الله الرحمن الرحیم او بسم الله من الشیطان الرجیم وایي جی چې دا جایز دي دا ویل کړه جایز نه دی ٹھیک شو اذان نمخ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ٹھیک شو عادتن وای مننه جی خوشاله اوسئ تاسو د دوه کور مودان دلې لپاره اوکے ډیره زیاته مننه جی خوشاله اوسئ او بل کولر ګورو چې بل کولر سوکته او د کم زنه دی السلام علیکم جی څوک خبرې کوي کم زنه خوشاله اوسئ خورکې ډیره مننه کو جی څه تاسو کول غواړئ جی جی
ټیک شو قسم ولا ټیک شو بل تاسو کوي تاسو ٹھیک شو ډیر زیاته مننه جی مینوانه پروګرام روان دي دینی مسائل او داغو حل کم چې هفتوار پروګرام دی جناب او هر دیش په باندې تاسو دغه پروګرام ضرور اورئ مولانا سعید الله صاحب تشریف فرما دي دینی مسائل پروګرام کې څه تاسو کوئ نو 091238516 باندې السلام علیکم جی څوک خبرې کوي کم زنه عبدالله په خبر نه आवाज بتیس کې څه تاسو کې د مفتی او د قاضي په منځ کې څه فرق دی ٹھیک شو پس شي کې فتوا ٹھیک شو فتوا او تقوا ٹھیک شو ډیره مننه تاسو ډیر زیات کم راتلو خو بیا هم کوشش مونږ چې تاسو مسله ځان پوي کو 091238516 باندې بل کولر ګورو السلام علیکم خیر دی جی سو خبرې کوي سو کو عامر دی عامر څه تاسو کوي جی 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 بي پاند ښه ٹھیک شو ٹھیک شو پوښ مننه جی اوکې ډیره زیاته مننه جی مینوانه پروګرام دینی مسائل او داغو حل روان دي نیغ پنیغه او ښه ګورو به کوشش به دا کو چیرې څومره مطلب دا دی چې جوابونه درکول شي ښه ډیر زیات افرم راغلي دي مینوانه داس چلو کې چې انتظار کوي مولانا صاحب ورکوټ دمه دا بس د جوابونه به ورکړو ان شاء الله بیا سوالونه به وکړو بیا صحیح ده مطلب دا چې څومره پوسیبل چې زیات او نه زیات مینوالو ته جوابونه ورکړو جی دا به ټول نه بهتري مننه شیرزا خان صاحب د مولا ګورونه د یو سوال مخکې راغلو او یو رضوان صاحب د شریکېر نه د مخکې سوالونه لیکل شوي دا مخکې ماته په کاغذ پراته دي شیرزا خان صاحب سوال دا دی چې یو کس دی بازار ته لاړ بل کس ولا د 100,000 روپو سودا وکړه مثلا د سره پیسې نه وي او ورته وایي ماله به بیا 15,000 راکې په لګلې عزتمندو دا حرام دي او ناجایز دي دا سود دي په دې طریقه باندې سودا کول ناجایز دي زیاتې پیسې ته اخلي دا سود کې راځي دویم سوال د شیرزا خان صاحب دا دی خو شیرزا خان صاحب لږ وضاحت کړي ما ته کړی وي نو بیا به ما د دې پوره جواب کړی وي داسې څونه تا ویلي وو نو تقریبا دغه طریقه د سود دا ښه نه ده دویم سوال د شیرزا خان صاحب دا و چې په جس کې مونځ چې وکړي نو هغه به بیا راګرځي فقهاو دا لیکلي دي مخکې ما دا خبره کړې وه چې جس کې مونځ وکړي ټیم د باندې راغی نو مونځ وکړه خو بیا قضا راوړه بهتره دا ده چې دوباره قضا راوړي شي دریم سوال د شیرزا خان صاحب دا و چې یو کس دی حج او عمرې له لاړ د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته ځي په لار کې به دې سفرانه مونځ کوي که نه پوره به کوي دا ډیر مزل دی سفرانه مونځ به کوي چې په لار کې پې هغه راغی هغه د 72-73 کیلومتر نه زیات دی نو چې سفر سړی کوي نو مونځ به سفرانه وي رضوان صاحب د شریکېر ده یو زنانه ده چې هغه عدت کې ده پریز کې ده خاوند